تر کومه وخته پورې چې ته په اوداسه کې الله تعالی به تا ته برابر د ملایکو په ذریعه سره نیکي لیکي. دا زه نه وایم، دا حضرت ابو هریره صاحب ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل، وی حضرت ابو هریره کله چې ته اودس کوې نو په اوداسه کې دغه کلمات یایا بسم الله والحمد لله. د ده به دا اثر وي چې تر څو پورې نه ته په اوداسه کې وي الله تعالی به تا دپاره نیکیانې برابر لیکي. نو څومره لو وړوکی غوندې شان عمل دی، یو څند کلمات دي، لیکن که ما ورته په خپل اوداسه کې ووایو نو ما ورته تر څو پورې په اوداسه کې یو الله تعالی به ما ورته ته برابر مستقل چې کوم دی هغه نیکیانې لکوي. نو تاسې هم که تر اوسه معلومات درته نه ول، نو اوس دې نه بعد تاسو ته معلومات وشول، کله هم چې اودس کوې نو اوداسه کې دغه کلمات وي، ډېرې مختصر کلمات دي، بسم الله والحمد لله. او دغه دعا نورو ملګرو سره هم دا شریکه کړي، ځکه په حدیث کې راځي وایي کوم څه چې خپل ځان دپاره خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره هم